ته دا دعوه کوو چې فی الحال په دنیا کې د عالمانو د دیوبند د فهم او د عقل او د تقوا مثال ماته د دنیا په سر باندې نه میلاویږي. دا د ما دعوه ده. د عالمانو د دیوبند په شان ته علم ما ته وښایې کنه. د دیوبند د عالمانو په شان علم شته نه چا نه نشته. د دیوبند د عالمانو د تقوا په شان تقوا شته نه نشته. د دیوبند د عالمانو د کردار د دنیا هر شعبې ته لاړ شه تا ته به الحمدلله د عالمانو د دیوبند د جړاګانو د مولانا الیاس او د مولانا یحیی صاحب د جړاګانو د حضرت کشمیری رحم الله د احادیثو د تحقیقاتو د حضرت تانوی رحم الله د خانقاه د ذکرونو او د فقهای احناف صحیح او اعلی تعبیر دا په څه کې نه میلاویږي د عالمانو د دیوبند. السلام علیکم ملګرو. پیر مفتی ګورلی شاه صاحب محترم چې تاسو ټولې پیژنئ او د هیڅ تعارف محتاج نه دی. مفتی صاحب محترم یو نصیحت کړی دی ما ته او تاسو ته. نو د مفتی صاحب محترم دا نصیحت ما واورېدو او تاسو ته مې راورسو. یقینا د دې په اورېدلو کې ستاسو فایده ده. نو دا واورئ او مخکې هر مسلمان ته ورورسوئ. ما خپله غاړه ازاده کړه تاسو ته مې دا پیغام راورسو. اوس تاسو مرضي ده دا مخکې نورو مسلمانانو ته رسوئ او که نه رسوئ. او د دې سره سره صرف 2 منټه کلیپ دی لازمي واورئ. هیڅ ټیم پې نه ضایع کیږي خو یقینا ستاسو د مستقبل او ستاسو د راروان نسل پکې فایده ده. نو خامخې واورئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. زما دا اعلان دی چې زه به پکې پس نمبر مواري به انشاءالله دا به اچوی د دې ماشومانو ذهن ته. دا مجلس به وعده کوي انشاءالله کله چې کله دا آواز پورته شو چې مهدي علیه السلام راغی چې کله نا کله دې خلکو ته ویم مولیانو صاحبانو امامانو دیندارو خلکو د دې خپلو بچو په دماغو کې دا ور واچوی. اول ورځ مې تقریر کو او په شب قدر کې مې کو خو مولیان راته بیا لږ را دغه شو چپ پاتې شو. نو تاسو نه م تپوس کوم تاسو کې په دې مجمع کې سره د دې مولیانو نه خیر دی داسې کوم یو ځوان دی چې هغه خپل بچي ته اوسه پورې په غوږ کې دا ویلي چې بچیه ګورې یو ورځ به داسې راځي چې دا بیت المقدس لښکر به روانېږي. بچیه که زه جمدی ومه نو زه د بیت المقدس په لښکر کې به سره د جنډۍ جنګېږم خو که زه نوم بچیه نو ګورې زما په ځای به ته جنګېږې د بیت المقدس د فتحې لپاره به روانېږې. داسې چا ویلي دي اوسه پورې نه م دي ویلي. اوسه پورې تا ویلي دي خپل بچي ته کینه اوسه پورې دا به وایه خپل بچو ته چې ورځ به را روانې چې انشاءالله د خراسان نه به د تورو پټکو والا او د تورو جنډو والا لښکرې د مهدي علیه السلام سره یا مخکې د دې علاقو نه روانې انشاءالله بچیا کو جوړو منو جنګېږم به پکې. خو که ګورې زه نو مه که نه انسان دی نو ګورې تاسو به پکې جنګېږئ انشاءالله. وعده ده انشاءالله کله دا مجلس به وعده کوي انشاءالله کله چې کله دا آواز پورته شو چې مهدي علیه السلام راغی چې کله دا آواز پورته شو چې د اسرائیل لپاره د پښتنو لښکر روان دی چې کله دا پورته شو آواز چې بیت المقدس د فتحې لپاره د مسلمانانو د پښتنو لښکر روان دی چې کله دا آواز پورته شو چې د نیویارک او د لندن لپاره د پښتنو او د دې مسلمانانو لښکر روان دی. زما دا اعلان دی چې زه به پکې پس نمبر روانې به انشاءالله دا به اچوی د دې ماشومانو ذهن ته. دا ذهني غلامان نه کې